یو حدیث کې راځي چې کله دا د شپه شي نو د خپل تخ هغه په دریاب باندې هغه کیدي او دنیا ته چې د فساد او د شر دپاره کم خلق هغه خوارې کړي هغه راځي خپل خپل حالات هغه ورته هغه ذکر کوي نو هر ځای کې چې داسې یو دیني کار کیږي یو ښه کار کیږي یو د سولې او د روغې د هغې یو خبره هغه کیږي نو د ده چیلاګان او د ده ایجنټان او دلالان هغه ځای ته هغه رسیدلي نو دې وجې نه قرآن کې الله فرمایي چې دغه تاسو ویني او تاسو دی هغه چې دی نو نه وینئ تاسو دی نه وینئ دی چې ستاسو په منځ کې ګرځي یا ستاسو خواله چې دی نو هغه راځي ستاسو مجلس هغې کې کینی نو تاسو هغه نه وینئ او دی تاسو ویني بدر کې د 500 کسانو د هغو دغه کورس بن جابر د هغه په رنګ کې او د هغه د فوج او د هغه د ځوانانو په رنګ کې 500 کسانو سره د راغې او د ابو جهل او دغه ټولو مشرکینو دوله یو ډاډ چې دی نو ورکړو هغه هم ډېر خوشحاله شله چې دا خو موږ له یو غټ امداد چې دی نو راغی نو کله چې د الله تعالی طرف نه ملائک راغله جبرائیل علیه السلام راغی میکائیل علیه السلام راغی نو دی پوه شو نو قرآن کې الله فرمای چې نکس علی عقبه دی اوس واپس کیږي ځکه دی پوه شو چې ملائک راغله جبرائیل علیه السلام دی میکائیل علیه السلام دی نو دو د قریشو په نسبت کې ما به چې دی نو وایي او ما باندې به ګزار هغه کوي نو دی بیا د هغې نه چې دی نو وتښتېد خو هغو ته دا پته نه وه نو کله چې د بدر واقعه وشوه هغه د مشرکینو مشر هغه چېرته حرم ته چې دی نو راغی مکې ته راغی نو دو ورته ووایي چې وګوره ته 500 کسانو سره راغلوې او موږ ډېر خوشحاله شوي نو موږ ته نه وي راغوښتی د ځان نه رالې ولې کله چې بیا جنګ هغه لګېده نو تا موږ پرېښلو لاړې چې دی نو هغه وتښتېدې هغه وایي زه 6 میاشتې وروسته ستاسو د جنګ نه خبر شیم ما ته هېڅ چې دی نو هغه پته هغه نه وه چې ستاسو داسې جنګ دی نه راغلی یم نه زما سړي راغلی دي نو دی هغه ځای کې په بدر کې د انسانانو په شکل کې د 500 کسانو سره هغه دی د هغو ملګرتیا له راغلی و بیا وتښتېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف چې کله مشوره چې دی نو کېدله چې ده سره څه وکړو نو دی هغې مجلس کې هم کېناسته نو چا وی چې داسې کوو چې د خپل وطن نه وکاږو د مکې نه بار به ګرځي نو ده وایي چې دا رای تا غلطه ورکړله وایي دی به بار داسې لښکر در باندې تیار کړي چې دا دې ځای نه به تاسو چې دی نو هغه وکاږي نو بل رای پیش کړه چې دا کوټه کې به یې دننه ایسار کړو او ور به ورپسې بند کړو او څوکۍ به ودرو او دی به د کور کې دننه یي اخر به چې دی نو مړ شي نو ده ووایي چې دا رای هم تا غلطه ورکړه د ده داسې ملګري دی چې چت په سورې کې دی به وکاږي نو دا رای ده هم چې دی نو غلطه ده نو ابو جهل دا رای ورکړه چې داسې کوو چې د هرې قبیلې یو مشر هغه به دغه کو دا مقرر کو او په یو وخت باندې په ده باندې به د تورې ګزارونه هغه به وکړو نو بیا به دا پته نه لګي چې چا چې دی نو وجل دی قاتل به چې دی نو نه معلوم ځکه ټولو به په یو وخت کې توره هغه استعمال کړي نو بیا به دیت اخلي سلو خان دي هغه سلو خان هغه به ورکو نو ده د هغه په شا باندې ټاپه ووله وی دا دې ځوان چې دی نو ډېره ښه خبره وکړله او دقه چې دی نو هغه طریقه ده په هغې شپه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دغه هجرت حکم هغه وشو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه راووته او د دو په سر باندې دو ناستو څوکۍ ته چې لاړ نه شي د دو په سر باندې خاورې ودوړولې او حضرت علي کرم الله وجهه هغه خپل کور ته راویسته او امانتونه یې ورته چې دی نو وښول چې دا د پلانکي کور امانت دی دا د پلانکي کور امانت دی زه لاړم نو دې مجلسونو ته هم ځي دی د جنگ موقع ته چې دی نو هم ځي دی مشورو ته هغه هم ځي نو د دې وجه نه الله تعالی وایي چې دی ستاسو دشمن دی په هرې طریقې سره دی تاسو ته نقصان هغه رسوي نو دا د قرآن کریم دا حکم مونږ له چې دی نو دا ګوره الله مونږه پوه کړو په دې باندې
لیکن مونږه هغه د شیطان په لمس باندې هغه د شیطان خبرو باندې هغې باندې روان یو او خپل منځ کې دشمنۍ خپل منځ کې بهتانونه خپل منځ کې چې غیبتونه دغه کارونه چې کوو نو دا ټول چې دی نو د شیطان د هغه په خونې باندې کوو